کسوی چې یو نارینه یو سړی دی دغه په سینه باندې او په مټو باندې ویښتان دي، نو آیا دا صفا کولی شي او که نه؟ د دې صفا کول مکروه دي، دا خوښ کړی شوي نه دي په دین کې. بعضې ویښتان داسې دي د انسان په بدن کې د سړي چې هغه لرې کول حرام دي، لکه د ګیرې. بعضې ویښتان داسې دي چې د هغې لرې کول واجب دي، لکه د نوم نښکته ویښته او د ترخونو ویښته. کم از کم په 40 ورځو کې یو ځل لرې کول دا واجب دي، که چا لرې نه کړل نو ګناهګار دی. او بعضې ویښتان داسې دي چې د هغې ویستل مباح دي، لکه د زنانه بې ځایه ویښته په مخ باندې راوخیږي، د خاوند ته کرکه کېږي، نفرت کېږي، نو هغه ایستی شي. لیکن بعضې ویښتان داسې دي چې هغه مکروه دي، د روزو ویښته، د بړو ویښته. بعضې زنانه په دې بعضې ځایونو کې چې کوم ځای کې زنانه سنبالۍ را سنبالۍ د ودونو دپاره د روزو ویښته وباسي، نو دا ګناه ده. او بې ځایه ویښته چې په سینه باندې په ملا باندې راختي دي، دا لرې کول هم مکروه دي. بل چې دا لرې کړي نو ځان ته کار کتل دي، ځکه چې دا د کله پرې کل په بلیډ باندې دا نور سیوا کېږي.